بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن حديث كتاب الله فإن هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك صدق الله خالقنا العلي العظيم در الشرف ويسأل اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم سيد العرب والعجم أنت مقدس معطر مطهر مجسم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حمد سنة فاكر تقال الله جل جلاله نن في القرآن العظيم فاكي وبل سورة بياني سورة نمني سورة انفطار والكيجي پتاوي دلتا سر پاشل کی دلتا یو شی مات کے اغا مات ٹکڑے پر اخپزے پرتی انفطار و دختوائی چی دا دار کم مات کے سی دا ٹکڑے سر وہ غرزر سی سر لیر سر لاڑی سی اگر لیر غرزر دا تا والکیجی انفطار زمش پر زبی کی زمش دا مرتا چودنا وس اللہ تعالیٰ فقر دغ صورت کی باید اذا السماء انفطرت چی سٹیم اسمان زل پٹاو سی دا سر ٹکڑی سی زل وہ غرزی سر اولار سی و اذا الكواكب انتثرت او سٹیم چی ستوری سر وہ غرزی سر ختم سی و اذا المحار فجرت او اسماء سمندرون چی دیدا با اور سی روان بسی و اذا القبور بعثرت او تاسب لقبروز خراپور تساس علمت نفس ما قدمت واخرت خبر بسی هر نفس کم دمخت کری كم شاءت كريم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم واسمه ترى من دوستانو الله جل جلاله والفقران عظيم فاكي إذا السماء انفطرت اسماء مزل پٹاس صلی اللہ بلوجه بعض علماء کرام فرمائے لپٹاوی دل د خمران چې اسمان بټي ټکړي سي زره بسراو بغرزيجه واذا الكواكب انتثرت لا اسمان لپټاوی دل سره فورن بستوریم پټاس سره بغرزيجه ستوري باندې ټکړي سي الله جل جلاله دا ستوري دون کښنه نه پیدا کړل کما تعالی چې بستور راځي دا ستوري په حقیقت کې تر دنیا تمځي کې غټ شان اله ډیر لري دي وما تا ته دون کښنه ښکار کیږي او اذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت او سمندرونه ترخو ترخي وبو خوجي وبا دا بسر غټ سي اور بزنبل سي ولار بس جانو مخاطه ترخي وبا او خوجي وبا وس په دغه الله جل جلاله یو بل خبره مسلمانان تر وشونه اے مسلمانان علماء کرام فرمایي و انسانان ته سبق ته پدې خبري الله جل جلاله او په پیدا کړی څنګه وب چې انسانانو د پیدې ځین کېږي انسانان ته طاقت جناستل کېږي د انسانان حیوانان طاقت جناستل چې نباتات شجرات غرونه هغه د خوږي وب دا ماته شو دا بارانونه چې دا ټول دغه وس هغه وب الله وايي هغه وب چې هغه به دون ډېری کم تر د خوږو به ډېری کم هغه بنا تاسو پیدا جناستل سي نه مته حیوانان پیدا جناستل سي نه بستاسه درخت پیدا جناستل سي هغه د سمندر هغه ډیر غټ سمندرونه چې دغه بترخي خوشيني
داسې ترخې اوبه دي ډاکټران وایي که انسان یې وڅښي په اوو شپو کې په 11 شپو کې 7 شپو پورې یا تر 11 شپو پورې سړی دا اوبه وڅښي دا انسان زیاته مړه کېږي له دې اوبو له دې دا معلومه شوه هغه هم اوبه دي دغه هم اوبه دي هغه هم تک سپینې دي دغه هم تک سپین هغه هم جریان نه لري یعنې تک بهیږي هغه که توکي هغه بهېده هغه هم بهېدا لري دا هم بهېدل لري په هغه باندې هم شی صفا کېږي په دغه باندې هم شی صفا کېږي مګر هغه د استفادې دپاره نسي استعمالولی دا د استفادې دپاره الله استعمالېږي الله تعالی وایي دغه ترخې اوبه او خوږې اوبه دا به دواړې الله جل جلاله زه به سره ګډ کړم بیا به سره ګډ کړم بیا به روانې کړم بو به ځم لاړ وسم سیده به بوځم جهنم وخواته بعضې په قرآن مجید کې نور آیاتونه شته علما کرام الله تعالی فرمایي وایي ما هغه ته بیا ترخې او خوږې اوبه نه وایي لکه دته چې وایي اته بیا وایي ما تورې او تکې سپینې اوبه پیدا کړې په دغه سمندرونو کې ښکاره کېږي داسې اوبه شته یو خوا د سمندر دی الله جل جلاله تورې اوبه پیدا کړي هغه تورې اوبه یو شی پیدا نشي ځینې اخیستلی په هغه کې حیوانان هم نشته په سپینو اوبو کې الله جل جلاله انسانانو ته پیدې هم سر ورکوي الله جل انسانانو ته ګټه هم ورکوي حیوانان هم پکې هر شی بیا الله جل جلاله دا تروی او خوږې اوبه الله جل جلاله تورې سپینې اوبه په یوه پیاله کې په یوه سمندر یوه پیاله په یوه پیاله کې ایښي دي مګر بیا سره ګډېږي نه دا د رب کائنات یو دا رقم فیصله ده الله جل جلاله فرمایي په قرآن پاک کې واذا البحار فجرت ستون سمندرونه سره وبهیږي واذا القبور بعثرت تاسو بل قبرو زخراو راوتل سي تاسو بل قبرو زراو زلا پورته بسي علمت نفس ما قدمت واخرت هر یو پتی کې په دا خبره باندې خبر شي چې د کم مخت کړي او کم شاته پاتې کړ قدمت واخرت وس الله جل جلاله فرمایي و انسان چې ورځ په محشر راپورته ما قدمت دی خپل عملنامه وګوري خپل نامه کې لیکل دي شن منځ کړی شر او ځای نیول د شه زکات ورکړی شي حج کړی شی عبادتونه کړی دي ظلم نه ده کړی سودخوري نه ده کړی انسانانو ظلم نه دي زیر کړی دا ټول شان عملنامه کې لیکل دا ما قدمت یعنی مخت د در لجری ول دا اوس په کار ورځي وما اخرت شاته چش پاتې سول اخرت ځکه مراد شاته په اخر کې د چش پاتې د مال ولې د مال په شو ځایو کې پاتې کړ په مسجدو کې ولګول په مدرسو کې ولګول په دیني ځایو په مرکزو کې ولګول په دا رقم کارو کې ولګول پاکي د دین د خدای د رسول د مسلمانانو استفادې لپاره استعمالېدل او یا اولاد ولې په داسې ځایو کې استعمال کړ چاته اولاد د دین یو اسباب یو رکن یو حکم یو قرآن یو حدیث ځان ته معلوم کړي یا ځینې مراد د انسان شاته پاته کم اسباب چې دغه ول هغه اولاد دی مال دی کورودانه ده نور اقربا او عزیزان دي د خپل هغه ژوند زندګي ده بعض علماء کرام فرمایي وایي د شاته مراد ځینې رواج دی یو انسان دا په خپل کور کې ژوند زندګي کوي خپل اولادونو تر لاس ونیسي مسجد ته راوړي خپل اولادونو تر لاس ونیسي بیت الله شریف ته بیایي خپل اولادو ته تربیت ورکوي چې زکات هم ورکوم خپل اولادو ته تربیت ورکوي چې ظلم مه کوه سوال مه کوئ ټکول مه کوئ خونکري مه کوئ غیبت مه کوئ تهمت مه کوئ اولاد دا د دغه انسان یو ښه بنیاد د کښېږدي بیا دا انسان مړ سوی بس اخرت څخه مراد دغه خلک دا تربیت شاته شګړه پریزده په دغه شګړه باندې دا الکوان چې هغه ټیږي دا به دغه رقم ژوند تېروي لکه څنګه چې دور شو کم انسان چې ظلم بدیانې خونکاري او سود او غیبت او تهمت او غلا او پناف ټول کمي هغه کار چې هغه د خدای د رسول خلاف یې هغه خپل اولادو ته خپلو قربانو ته خپلو شاګردانو ورشي مړ سولی دغه الکان به دغه چمونه کوي لکه څنګه چې د مخ سړي کول دغه چې څنګه بنیاد یې کښېږدي دغه بنیاد به قایم به آباده به پاتې بیا به دغه الکان چې دغه ټیز د غلط کارونه به کوي دغه کارو کې برابر غلط ګناه د دغه انسان په عمل نامه کې لیکېږي ورځ تر معاشره
نو قدمت زخمات د انسان شیش ګړي اخرت زخمات د انسان یو رواج دی یو بنیاد چې د بنیاد څنګه کېږي د سره آیا د بنیاد تلو والا خلک کامیاب ول که ناکام که کامیاب ول د کامیابۍ کې برابر حصه د ورځ تر محشره پورې که هغه بل چاته وشي په هغه کې مسس ده که هغه بل چاته وشي په هغه کې مسس ده ځکه الله جل جلاله د استادانو ډېر عزت مقام عظمت ورکړی تر مور پلار هم زیات مور پلار تر استاد زیات قدرمن نه دی استاد که د شاګرد هغه لاره ورشي چې هغه د خدای او د رسول او د دین لاره دغه استاد تر مور پلار لوړ دی مقام یې لوړ دی عزت یې لوړ دی هغه استاد چې هغه زوی ته هنر ور زده کوي وزوی ته و الک ته یو ژوند یو زندگی او کسب ور زده کوي د دغه استاد قدر تر مور تر پلار لوړ دی تر مور نه دی لوړ تر پلار لوړ دی پلار خالی بس زور لګول د پیدایه کې باس تربیت هغه استاد وکړي د هنر تر مور یې ولې مقام نه دی لوړ علما کرام فرمایي وایي د مور ته بیا الله جل جلاله په قرآن مجید کې ویلي چې د ډېر خوش تېر کړي ډېر دردونه تېر کړي ډېرې ستړیاوې تېر کړي سړه او ټنډه او سخت او ګرمي او دا دوبی ټولې ورسره تېر کړي پلار په یې ویښ شي نه دی خبر ځکه علما کرام فرمایي علمت نفس ما قدمت واخرت علما کرام فرمایي وایي د دې آیات دار ترجمه ده چې هر هغه انسانان چې هغه به خبر سي ورځ محشر چې کم د مخته عمل نامو کې راوړي یا به خبر سي چې کم د شاته عمل نامو کې پاته کړي یا ایو الانسان ای انسان ما غرک بربک الکریم تر چې په دوکه کې چول خپل رب کریم ذات څخه ربک الکریم ولی علما کرام فرمایي وایي الله جل جلاله ولی داسې نه ویل چې ما غرک بربک بس خط یعنی ته ولې الله ته ولې له پاکه پروردګاره زخه په غلطه لار روان بې پروا ولې الله وایي ما غرک بربک الکریم انسانه ته له چشه زما زه په دوکه او بې پروایي کې پروت یې زه څوک یم وایي زه داسې ذات یم چې رب کریم ذات یم تا ته پردې درکوم علما کرام فرمایي وکذا الله جل جلاله لفظ کریم صفت نو یو انسان به هم غلط نو روان خو رب کریم داسې ذات و انسان ته وایي ما ته په دنیا کې آزاد پرېښې که زنا کوم زه پر تا پرده اچوم زه تا ته په هغه ټیم کې مړی هم در کوم زه تا ته بوړ هم در کوم چای هم در کوم خوب هم در کوم راحت هم در کوم ګټ هم در کوم سکون هم در کوم عزت هم در کوم نه ستا په عزت کې کمي راولم نه د په رزق کمي راولم که درواغ وایې که غیبت وایې که تهمت کوې که بدعت کوې که کفر کوې که شرک کوې که یو مذهب هم نه منې الله وایي زه به تا ته وخت په وخت مالک الملک رازق الرزاق فاتح الفتاح خالق الخلاق الله وایي زه ستا خالق یم زه ته ماته د خلاق پیدا کوونکی ذات یم مالک الملک زه ستا مالک یم د ملکیت ستا زما په لاس کې دی او رازق الرزاق زه رزق ورکوونکی یم او زه ستا د رزق ورکولو والا ځای یم الله وایي بیا که چیرې الله وایي علما کرام فرمایي وایي که د الله جل جلاله په نامه کې دغه د کریم لفظ نه و انسان به غلط نو روان خو الله جل جلاله انسان په دنیا کې د امتحان لپاره پیدا کړی پروردګار وایي چې په هر موقع کې د خیال ساتم که دی زما الټه زما د خلاف د دین خلاف انسان پورته سي الله وایي زه عزت ورکوم مقام ورکوم خوب ورکوم سکون ورکوم راحت ورکوم خو شرط دا دی په آخر کې وایي ان بطش ربک لشدید بیا زه ډېر سخت بیا نیسم بیا کوم ونیولئ بیا سخت نیسم بیا الله تعالی فرمایي ما غرک بربک الکریم ته انسانه به چې په دوکه کېدل هغه رب څخه چې هغه کریم ذات دی الذي خلقك فسواك فعدلك هغه ذات چې ته پیدا کړی فسواك او بیا سیده کړی فعدلك بیا ستا انصاف کړی ستا تللی کړی ستا برابروالی کړی اوس علما کرام فرمایي وایي الله جل جلاله انسانان پیدا کړ الذي خلقك ټول انسانان پیدا کړ هر شی پیدا کړ خو په انسانانو کې انسانانو ته جوړېږي اوس په انسانانو کې خبره
خلقک اے انسانانو تاسې ټول انسانان ما پیدا کړي یاست فسواک بیا ما اندازه کړي یاست برابر کړي مې یاست برابروالی څخه دلته په دغه آیات کې علما کرام فرمایي وایي یو ادم تر بل ادم غټ نه دی یو لاس تر بل لاس غټ نه دی یوه پزه تر خولې غټه نه ده سترګې یوه دا رقم نه ده چې نن د بل انسان سترګه په تندي کې راځي د بل انسان سترګه په نس کې راځي د بل انسان سترګه په سینه کې راځي داسې نه دی لکه یو وار چې یو شی څوک جوړ کړي سترګې او خوله او پزه پرې وځی راشي بل هله بیا جوړوي بیا سترګه بیا په پښه کې راشي پښه یې بیا پر سر راشي الله وایي بیا دغه کوم د ذموار یم بیا الله وایي فسواک فعدلک بیا ستا ما انصاف کړی الله وایي ما ستا په بدن کې دا د بندو هډونه دا یو له بل برابر مقدار کې اچولي دا لاس څونه دی دغونه دا لاس دی دا پښه څونه ده دغونه دغه پښه ده ما بدن سینه څونه ده دغونه مې ملا ده دا سینه ده چې سینه مې دونه غټ ملا مې کښلی ملا مې هم دغونه ده چې څونه سینه ده د انسان اعضاء عضو برابر الله ما برابر په عدل کې برابر انصاف کې پیدا کړی که چیرې یو انسان چې سوچ وکړي اوس دا د برنډې پلران په دغو پلرانو کې یو پلر ډېر غټ که لس پټکه دا بل اته پټکه اوچت نه پر راځي الله وایي ما د انسان هم دغه رقم بدن جوړ کړی هر شی په ناف انچ په انچ برابروالی په برابروالی هره پرده جلا الله ما برابر کړی فعدلک بیا الله وایي ما دغه انسان ته بیا عزت و انصاف مقام ورکړی اوس که چیرې ټول انسانانو که خالي یو مخ وای یو رنګونه مخونه م وای بیا به دا ټول انسانان یو چا پېژندلی اوس د ټولو انسانانو که یو رقم لاسونه دي د ټولو انسانانو به دوی پښې د ټولو انسانانو به دوی سترګې یوه پزه یوه خوله یو بدن یو سر یو هر شی یو شی الله بدل کړی دی هغه ته وایي وجه مخ الله علماء کرام فرمایي وایي الله جل جلاله فرمایي وایي دا مخ ما په خپله جوړ کړی دی ما په انسان فرشتو نه دی جوړ کړی ځکه خو د ازمنو استادانو به موږ ته ویلې ول په سر یا په مخ باندې الک مه وه دا سر دی دا الله تعالی جوړ کړی دا عزتمن شی دی په د خدای ناراضه کېږي څوک چاله چې ادب ورشي په لاس په بدن په پښه په سر وعلمک او په مخ وعلمک مخ دا د الله تعالی یو خاص انعام دی چې انسان په معلوم کړی د الله تعالی په قرآن مجید کې فرمایي وإن علیکم لحافظین ما پر دې باندې مقرر کړي دوی فرشتې حافظین دوی فرشتې الله ما پر دې باندې معلوم کړي دوی فرشتې څخه مراد د انسان د اعمالو د شو او د بد لیکلو لپاره الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحیم وان علیکم لحافظین الله وایم پر تاسو باندې مقرر کړي دوی فرشتې هغه فرشتې چې هغه تاسو حفاظت ته دي خبرې کوي چې تاسو اعمال کې خیر وي هغه الله وايي ځل کم که تاسو اعمال له شر الله تعالی دې په دې فرشتو لیکم کرامن هغه معتبر معزز دي مکرم دي کاتبین هغه لیکون کړي يعلمون ما تفعلون هغه خبر دي په هغه شبنه چې ما تفعلون استکم کارونه کوي ان الابرار لفی نعیم الله جل جلاله وايي بشک متقین خشوع
دپاره جنت دی وان الفجار لفی جحیم بېشکه د شو خلق د ګناهګارو خلق دپاره جهنم دی یصلونها یوم الدین دی به تاسو ټولو به داخلېږي ورځ محشر ته وما هم عنها بغائبین یو کافر یو ظالم هم دا بله دغه ورځ محشر له الله تعالی له حضور نشي پټېدی غائبین الله وایي یو ظالم یو کافر یو جابر به هم د الله له حضور نشي پټېدی ورځ په محشر به بیا دا رقم نه دا کورونه دا غرونه دا کډیانو دا کیسې دا شان به نه سائره به پیداوم به سائره څخه مراد دا مځکه به د اواره سي د یو فرش به جوړ شي دا رقم یو شی به نس پر پټېدلی کافران ظالمان جابران خونکاران دا مدرخواره خلک به منډه کې ځانونه به پټوي د مځکې پر سر به منډه واخلي د پټېدلو ځای به پیدا کوي خو مګر نه به کې پیدا الله وایي پیدا د الله تعالی ته وایم الله جل جلاله فرمایي وما هم دا کافران چې عنها لمازخه بغائبین د له مانس غیب کېدلی اوس وایي چې څه ټیم عیسی علیه السلام راس په دغه آیات کې علما کرام یو بله خبره زیاتې کړې دغه یهودیان چې کوم اوس په فلسطین باندې حمله کړې دغه یهود به الله جل جلاله د دنیا کې په دنیا کې د مځکې پر سر پناه نه ورکړي مثال دا دی وایي دلته به دا دیوانه سره به ودرېږي دا دیوال به ناره وکړي هغه ټینګ کې به مهدي آخر زمان یو غټ لشکر به مجاهدین به دا یو زمانه ده دا به الله راولي یو لشکر به یې داسې راپورته به سي له عجمو څخه عرب به نه وي خراسان لخوا به دا په قرآن مجید ثابت بیا به دا لشکر راسي د مهدي آخر زمان اعلان به وشي دا به یو کوچنی هلک وي مهدي آخر زمان به دا خپله بچي و دا سرداري دا به نه اخلي امیر المؤمنین به نه جوړېږي بیا به دا مسلمانان دی په اتفاق جوړ کړي بیا به یو لوی غټ لشکر جوړ شي بیا به نه د کفارو خاتمه کېږي تر هغو پورې چې عیسی علیه السلام راځي بیا به یهودیان ختمیږي یهودیان دغه یهود به ختمیږي دغه یهودیان چې له کومه دیوال سره ودرېږي دا دیوال به ناره وکړي هغه د مجاهدینو ته یا امید آخر زمانو کسانو چې راسه دغه د ما سره پروت دی ولاړ دی شپږم کډې کې به یې علما کرام فرمایي ویله کډې به نارې راوځي راسه د دې ما سره پټ خالي یو درخته ده یوه درخته ده چې اوس یهودیان ډېر کوي هغه درخته به بیا چې کوم د دې دغ سره دا یهودي پټ شي صرف په دا درخته پناه ورکړي بل شی پناه نه ورکړي دا به الله جل جلاله په دې دنیا کې هم شرموي دا هغه قوم وي چې الله جل جلاله د قوم ته له اسمانه تیار خوراکونه ورکول من وسلوای ورکول مګر دوی نه شکر بې بخته ول موږ خو خواري کوو یو لاس مزدري کوو یو رس ورځې پیدا کړو ګوله ډوډۍ سهار ماښام په تازه کړو دغو انسانانو یو کار نه کولی جل جلاله ذات به له اسمانه پخکړې شان ورته راوړل له اسمانه له اوازه له اسمانه فرشتو ورته راغله لکه موږ ته چې باران فرشتې راړي د مځکې پر سر یې غورځوي دغه رقم و دغه قوم دغه یهود قوم ته الله جل جلاله له اسمانه خوره کړ بیا به عیسی علیه السلام راسي بیا به له هغه بعد دجال و دوسو بیا مقابله وکړي نو دا په دې خبرې کې وما هم عنها بغائبین الله تعالی وایي د ورځ محشر به یوم نماز نه سپټېدی خاص کر یهودیان دا په دنیا کې الله عز شرموم د دنیا کې په ژوند کې بل علمان سپټ الله په قرآن پاک فرمایي وما أدراك ما يوم الدين هذا تسمع معلومة إيه خلقه يا إيه نبي ما يوم الدين ورز محشر تشتا ثم ما أدراك ما يوم الدين هذا تسمع معلومة إيه إنسانان يا نبي ما يوم الدين دا ورز محشر تشتا يوم فأغر ربنا لا تملكم نست يو تعالى ملكت نفس شيئا يو نفس بل نفس فارشان والأمر يومئذ لله ما سوى أمر دلو يخداي الله تعالى ورز محشر يو چاته دا ملکیت دا نسته چې دا پرېږده دا زما زوی دی دا زما کوردانه ده دا زما مور دی دا زما پلار دی دا زما شاګرد دی دا منډیوال دی دا عزیز دی صرف به د لوی رب ته دا ملکیت بادشاهي به د لوی رب غي
اوس علماء کرام فرمایي وایي چې کوم خلک د الله دوستان هغه به هم ورځ په محشر چې څه ټیم د الله په حضور کې کامیاب شي بیا به الله ورته وایي امر یومئذ لله الله به امر ورته وکړي چې د هغوی مزه یوازې مزه چې تلې له ځان سره یو څو کسان بوځه بیا که حافظ لس که عالم اویا که غازي و بله بیا د هغه بیا اویا کسان یو هغه انسانان چې اولادونه یې په کوچني عمر کې مړه دي اولادونه یې په کوچني عمر کې مړه دي پیدا سي بلوغ ته نه رسېدلی حکمت ته نه رسېدلی له هغه څخه مخته مړ سي د دغو کوچنیانو حکم جل جلاله فرمایي وایي دا به د هغه حکم لکه اوله چې په بل په صورت کې ویلی ویل هغه انجونې هغه کوچنۍ انجونې به له ما پوښتنه کوي زه 25 مړه شولم زه 25 پټه کوم الله وایي دا به له ما زخال کې بأي ذنب قتلت زه 25 مړه وایي دغه کوچنیان به هم ورځ په محشر دا د الله حضور ته راسي او الله ته به وایي ای خدایه زه له یو ورځ یا 2 ورځې یا 3 ورځې هغه که ډېر وخت تېر شوی نو یو ورځ به تېر شي یا ذوالجلال والاکرام ذاته زما یو ورځ وسو یا 2 ورځې وسو زه دلې ولاړ زه د مور پلار په انتظار یم بغیر له مور پلاره به جنت ته نه ننوځم علما کرام فرمایي بیا به الله ورته چې ځه کاشي که خپل مور پلار ته لاس ونیسه له مخه اوس ځې لاړ بیا علما کرام فرمایي وایي که چیرې دغه د مور زاکشنۍ په نس کې مړه کېدل دا په ظلم مړ سوی یو چا په نس کې پلته ولي یو چا دې کور کړي یو چا مسلمانه ښځه د روانې یا خپل خاوند ظلم ورباندې کړی ها کوچنی د مور له خوږ له وجې د مور په نس کې دی مړ سو وایي هغه هم بیا د شهید مقام حاصل دی هغه بیا د ځانه سره که شهیدان نور جهنمیان هم له ځان سره کوي د کوم خلکو چې کوچني اولادونه دنیا رخصت کېږي دا شفاعت دی ورځ په محشر هغه انسان دا یو نعمت په راکړه باندې لوی رب قادر دی ورځ په محشر په کامیابه کولو باندې هم لوی رب قادر دی په بیرته بولو باندې هم لوی رب قادر انه علی رجعه لقادر بیرته واپس کېدلو باندې هم لوی رب قادر دی اوس الله تعالی فرمایي یم په هغه ورځ باندې لا تملک نفس لنفس شیئا نسته یو نفس له بل نفس ته شیئا یو شی د پاره د یو کار د بل کار وسي والامر یومئذ لا په هغه ورځ به امر صفت یو لوی رب چلیږي صفت د لوی یو رب د یو لوی رب امر به چلیږي بل د یو چا امر نه چلیږي محترم دوستان دا سورت ختم سو سباب او سورة المطففین شروع کیږي مطففین کی ټول احکامات د چیش د ناف ټول مبارک مطففین شان نزول به وتی د بیان کوم مراد نبی علیه الصلاۃ والسلام چې سټم عرب ته پیدا شوی است سټم نو هغه ټین کې لوی جاهلیت په عربو کې عرب به دا چم کولی چې کم خلک به راله و دې بازار ته و دې شهر ته یو شی به راوړ هغه به په وزن کې 10 کیلو 20 کیلو 10 کیلو به من به د به هغه څخه په نیمه وزن باندې وزن واخلي په کم وزن به وزن اخلي بیا چې به خپل شی ورکولی هم د معمولي په وزن کې به کم و ده به ورته ویلی چې دا دون وزن دغه رواج په عربو کې دونه زیات سوی بیخي زیات د پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې څه ټیم نبي 40 کاله بعد الله جل جلاله دا صورت ورباندې را نازل کړه اوس مسلمانانو ته امر وکړه چې خبردار په ناف ټول کې کس کمی ونه کاست برابر اخی برابر خرڅوي اوس موږ په معاشره کې دا یو شی ډیر دی دا د عربو دغه مدر خورګي د موږ کې ستا اخیه په کم وزن ورکیه په زیات وزن هغه پر ډیر وزن په کم وزن خیر لږ وزن په ډیر وزن ورکیه سبب د شی باره کې ان شاء الله تفصیل سره مسلمانانو ورونو ځان د قران مجید و تفسیرو سه هر مجید ته نزه ځان ورسواس کم از کم په خبرو کې یو حکم چې تا ته معلوم سي ته کم از کم نو خلک شاملېږي چې هغه د الله دوستان
چې یو حکم تا ته معلوم سي سبا تا ته غصبا مخ راړي ته نه کوې ته الله په قرآن پاک کې منع کړی ما ته برز ما واورو په تفصیل کې ستا اصلاح وسوله ستا چې اصلاح وسوله ته په ابرارو کې شمار سولې ابرار نیکانو خلکو ته وایي بیا به ورځ په محشر د الله حضور ته چې پیښېږي فإن الأبرار لفي نعيم په ابرارو خلق کې به روانې الله تعالی به ورته چې مخ وځي لاړ شي ځي لاړ شي مخ جنت ته لاړ شي محترمو دوستان له احکاماتو ځان خبر کړئ څنګه و تفسیرو ته ځاس یو ځای ترجمه و ترجمو ته ځئ لازم نه ده دلته راځي چې یو ځای یې ورسي یو ځای د جمعې بیان شروع کېږي د بیان د وختي ځان رسواس یو عالم یو جلسه یو مجلس یو ترتیب یو دیني محفل جوړي حتی وختي ورته ځان ورسوه ځان د دین محتاجه که دین د ځان مه محتاجه کوئ زموږ عقل زموږ شعور داسې جوړ دی مړه اوس په دین به دا شی دا دونه کیسه نه دی لکه عمر دا دین دونه شی نه دی دا شی دا نه دی دا لکه عمر دا دونه شی دا داسې دی داسې موږ ورک ځان ته دین مو ځان ته محتاجه کړ او الله په قرآن پاک کې فرمایي وایي تاسې د دین محتاج یاست دین ستاسې محتاج نه دی بیا الله وایي چې تاسې د دین محتاج یاست او ته له ما په دغه دین نه خلاصېږئ که خلاصېداست ما په رحم به خلاصېږئ علما کرام فرمایي وایي د لوی رب رحم به څنګه ځان ته متوجه کوې چې ته ځان د دین محتاجه کړې په ځان کې د دین خویونه راولې په ځان کې د الله احکامات غالبه کړې په ځان کې شیطان ختم کې بیا به کامیاب یې امین الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحبه الذين خلاص یا الہ الرحمن السمر علم اسلام مسلمانان پر ټول باندې خپل رحم کرم وکړي ټول امت ته پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته امن امان و نصیب کړي اتفاق و نصیب کړي اتحاد و نصیب کړي مینه محبت و نصیب کړي یا جل جلاله ذات څومره عالم اسلام مسلمانان بیماران دي په کورو کې دي په حاضر مجلس کې دي په هسپتالو کې دي ټول د شفای کامله عاجله دایمه مستمره ورکړي یا پروردگار ذات دغه عبادتونه چې دغه یو عادت ته موږ وتا ته کو پاک پروردگار ته موږ په عبادت باندې قبول منظور وګرځي جل جلاله ذات موږ ته نورم توفیق د خیر را نصیب کړي چې په عبادت کې نورم مشغول شو یا رب یا لوی رب کریم ذاته ته خو مشتم نورم د دین د توفیق را نصیب کړي هدایت صراط مستقیم را نصیب کړي اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين امين يا رب العالمين برحمتك يا رب سپن سام کې ما بین صالح جنمه پېژني پیسې د پور د کلو پور د موبایلونو شامل